أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سورة یاسین 52 نمبر آیت. په دې 52 نمبر آیت کې تخویف اخروی ذکر کیږي د هغه خلکو د پاره چې کوم د قیامت نه منکر دي، د حساب کتاب نه منکر دي، کافران دي. الله تعالی د دوباره ژوندون مضمون مخکې ذکر کو چې دوی مشپېلې وهله چې د خلک د قبرونو نه خپل طرف ته رامنډي وهي روان وي. او چې کله قبرونو را پاسېږي ژوندي شي باور سر کې به داسې وایي چې قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا به وایي دوی یا ویلنا ای افسوس دی زمونږ دپاره، هلاکت دی زمونږ دپاره. من بعثنا چې مونږ چا را ژوندي کړو من مرقدنا د خپل اوده کېدلو د زګین نه. منقد چې کوم دی د خوابګاه د اوده کېدلو زګین ته ویلی کېږي. نو قبر نه به دوی تعبیر په اوده کېدلو په زګین سره وي. دې زګین کې مفسرینو لیکلي دي چې د دې دا معنی نه ده چې قبر کې عذاب نشته دی نو په دې وجه باندې قبر ته د اوده کېدو زګین ووایو. دې کې یو روایت چې کوم دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی، دا رئیس المفسرین، قرآن باندې ډېر پوهېدونکی کس دی. دی وایي دا مرقد چې کوم د اوده کېدلو زګین دی قبر ته ویلی دی کافرانو، وایي دا په څه اعتبار باندې ورته ووایي حالانکه په قبر کې خو ځان له په دوی باندې عذاب تېر شوی دی. نو دی وایي وجه دا ده چې کله اولنۍ شپېلۍ ووهلې چې دا ټول خلک مړ شي، دا اولنۍ شپېلۍ نه واخله تر دویمې شپېلۍ پورې چې کومه زمانه ده په دې زمانه کې عذاب قبر نه وي. در عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وینا ده. نو هغه وایي چې دا کم د اوده کېدلو زګینه چې ورته ووایو دا په دې اعتبار سره چې دا اولنۍ شپېلۍ نه واله دویمې شپېلۍ پورې دوی ته عذاب نه و، نو دوی ته اوده کېدو زګینې ووایو. دې نه مخکې عذاب و او دې نه بعد به هم بیا عذاب وي. یو جواب یې دا شو. دویم جواب چې کوم دی تفسیر احسن الکلام نقل کړی دی. هغه وایي مرقد چې کوم دی د اوده کېدلو زګینې، وایي د دې نه مراد هغه زګینې ده چې کوم زګین کې دی مړ پروت، وایي دې ته د اوده کېدو زګینې وایي ځکه چې دا خوب وایي دا وایي د مرګ یو ورور دی. نو د مرګ زګین ته دی کوم ځای کې چې لاش پروت و هغې ته یې مجازان د اوده کېدو زګینې ووایو، ځکه چې خوب او مرګ کې یو مناسبت شته، یو رابطې خپل منځ کې شته. دا اوده کېدل هم نیم مرګ دی. نو ځینې خلک داسې وایي، پښتو کې هم داسې مشوره ده چې دا خوب د مرګ یو ورور دی، مرګ ورور دی. نو دا مجازان دی خپل مرګ ته دوی خوب ووایو. دا دویم جواب دی. دریم جواب چې کوم دی تفسیر مغرب قرآن نقل کړی دی او دا جواب ډېر مشهور دی، خلک زیات نقل کوي. وایي دا خلک چې کوم دی کافران دی قبر ته د اوده کېدو زګینې ووایو. وایي وجه دا ده چې په قبر کې به دوی باندې عذاب تېر شوی دی، لیکن د قیامت سختي چې ولیدله نو قبر ته یېر شو، هغه ورته یو خوب ښکاره شو. او د انسانانو فطرت هم داسې چې یوه سخته پرې راشي بله سخته ته یېرې شي او ته اسانه ښکارېږي. که تاسو خیال کړی نو هر کال چې کله یخني راشي خلک وایي یاره داسې یخني زموږ په یادو کې نه وراغلي، دا ښه راغلي خو د دوی نه یېرې شوي. او چې کله ګرمي راشي یو خو داسې ګرمي زموږ په یادو کې نه وراغلي، دا 50 کاله بعد راغلی، داسې نه وي. خو دا کله چې سخته په انسان باندې راشي نو هغه تېرې سختي سې یېرې شي، انسان داسې وایي. نو دی وایي چې د قیامت سختي چې د کافران ویني د قبر سختي به تېر سې یېره شي. خو دې مسله باندې ګورې د اهل سنت والجماعت اتفاق ده چې په قبر کې عذاب شته، او د قبر د عذاب نه منکرین چې کوم دي دا د اهل سنت والجماعت د ډلې نه خارج خلک دي، دا فرقې باطله دي، فرقې ضاله ګمراه خلک دي چې څوک د قبر عذاب نه مني. قرآني آیات اشارات صراحتونه دغه شان د کې احادیث مبارکه په دې معنی ډېر زیات شته چې قبر کې عذاب، او په دې کې ډېر مستند روایت شته دی کوم چې صحیح سته نقل کړي دي چې په قبر کې عذاب شته او عذابي. په دې کې د اهل سنت والجماعت منځ کې اختلاف نشته. دا بیله خبره ده چې د قیامت ته نږدې ډېرې فتنې برسېره کېدلې، دا فتنه هم پکې را برسېره شوه چې خلک وایي قبر کې عذاب نشته دی، او څوک وایي چې یا د تنګ قبر دی نو که دې کې دا پراخه کېږي، حدیث کې دي چې پراخه کېږي به ورته، نو کوم ځای ته پراخه کېږي مخکې ته خو بل قبر دی. دا خپل ذهن جنګول دی. اصل کې خبر دا ده چې موږ د الله تعالی په پیغمبر په وینا باندې پول یقین دی او د الله تعالی په قدرتونو پوره یقین دی چې الله یې پراخه کوي نو ټکي پراخه کولی شي، زما کار یې مني که نه مني د پراخه کولی شي. او دغه شان ده چې الله یو کار کوي نو زموږ په پوره یقین دی چې الله تعالی په هر څه باندې قادر دی.
څوک چې وایي نه کېږي نو دی داسې ګڼي چې ګنې الله تعالی په هر څه قادر هم دی د الله پیغمبر ویلي دي خو نعوذ بالله الله پې نه دی قادر د خو ځان نه کفر شو چې د الله پیغمبر خبره کړي قرآن کړي دی وایي زما قرینه راړي سا عقل داسې شي هغې له اعتبار څه شي دی بهر حال باندې د دې آیات نه دا نه ثابتېږي چې د قبر عذاب نشته د هغې عذاب شته اقوال تاسو ته ما وویل او مشهور قول پکې چې کوم زیات راجح معلومیږي هغه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قول دی چې قبر کې عذاب شته خو د اولنۍ شپېلې پورې به عذابي بیا اولنۍ شپېلې چې وویله چې دا خلک ټول مړ شي دویمې شپېلې پورې دی وایي عذاب نشته دی او دغه ټیم نه بعد بیا بله شپېلې وویلی شي خلک به راژوندی کېږي نو دا خلک چې د ودو د کېدو ځای ووایي په دغه اعتبار څه ورته ووایي دا ممکنه ده عقل دې راخلي سمون خوري او د نبي علیه السلام نه به اورېدلي ځکه چې دا خو رئیس المفسرین دی لوی فقیه دی نبي علیه السلام چې کومه کسانو تایید کړی او عبادله اربعه څلور عبداللهګان دي نو پای کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هم شامل دی او دا په فقهاو کې ډېر لوی نوم لري په خلکو کې په علماو کې او دې ته رئیس المفسرین لقب ورکړی شوی دی په قرآن ډېر پوهېږي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نو ورته به وویلی شي چې دا هغه څه دي چې وعده یې کړې و رحمان ذات دی وایي چې قبر نه چا راپاڅولو بس جواب به میلاو شي چې دا هغه څه دي چې تاسو دوباره ژوندون دا هغه څه دي چې تاسو سره رحمان ذات وعده کړې وه چې دوباره به ژوندي کوم وصدق المرسلون او رښتیا ویلو پیغمبران د خبر ورکړی و چې خلک به دوباره ژوندی کېږي دا جواب به د چا طرف نه وشي څوک به دا وینا وکړي دا چا قول دی تفسیر معرف قرآن باندې کې دوه احتماله ذکر کړي دي اولنی احتمال دا دی چې کوم چې ډېر زیات شهرت لري چې دا به د فرشتي دغه ټیم جواب ورکړي دوی چې دا خبرې شروع کړي چا را ژوندي کړو فرشتي به جواب ورکړي چې بس رحمان ذات را ژوندي کړي تاسو سره مخکې نه وعده کړې وه پیغمبرانو خبر در وړی هغه خبره ده او دویم قول به ځینې مفسرین دا نقل کړلی دی چې مؤمنان به جواب ورکړي لیکن ممکن ده چې فرشتي هم جواب ورکړي مؤمنان هم جواب ورکړي په دې کې تضاد نشته دی دواړه به جواب ورکړي معرف قرآن وایي چې په دې ځای کې د الله تعالی په صفتونو کې رحمان صفت ذکر شو وایي دې کې یو باریک مضمون ته اشاره ده باریک مضمون دا ده چې کوم ذات تاسو را ژوندي کړي جهنم ته واچوي دغه ذات به تاسو ډېر مهربان او تاسو ډېر زیاتی کړی دی ډېر ناروام کړی ده ځکه تاسو کوم ذات چې تاسو جهنم دا چې د رحمان ذات دی ډېر مهربان ذات او را دومره مهربانه و چې په دنیا کې تاسو ته بیا بیا آسماني کتابونه راولېږل خبر یې کړی چې د دې عذاب نه ځان بچ کړي پیغمبران یې راولېږل عقل یې درکو پوهه یې درکړله ډېر څه یې درکړل لیکن تاسو ته هېڅ کار هم وانخیست نو لحاظ دا د الله تعالی طرف نه ظلم نه دی د الله تعالی طرف نه مکمل د رحم معامله وه خو تاسو ځان په خپله د قهر مستحق کو دې ځای کې تم ځان نه ورسه وصدق المرسلون او رښتیا ویلو پیغمبرانو خو تاسو په هغه ټیم کې نه منل ان كانت الا صيحه واحده نه دی دا قیامت مگر چغه یوه ده دې ځای کې صیحه چغې یاده کړه او نفحه چې کوم ته پکې ته ویلی کېږي هغې ونه ویله داسې ونه ویل چې ان كانت الا نفحه واحده نه دی دا قیامت مگر پکې د شپېلۍ یو پکې دی داسې ونه ویل ځکه چې کوم خلکو قیامت نه مانه به قیامت باندې اعتراضونه کول دا خلک ضدي خلک قصدن به اعتراضونه کول ضد یې کوو او انکار به یې کوو بدنیتي کوله نو په هغه طریقه ورته جواب هم میلاو شو جواب داسې میلاو شو چې تاسو خو د قیامت به انکار کوئ خدا دومره غټه قصه نه ده بس یو هیبتي اواز دی یو هیبتي چغه ده نو نفخې ته یې نفخې په ځای باندې صیحه هیبتي اواز یې ذکر کړو چې بس یو هیبتي اواز دی دومره اسان یې مه ګڼئ تاسو پورې ملنډې کوئ مذاق کوئ او داسې ګپ هم ته جوړ کړی دی نو نه دا یو هیبتي او دروند اواز دی فاذا هم جمیع لدینا محضرون ناڅاپه به دا ټول موږ ته راجمع کړی شي محضرون راجمع به کړی شي یعنې پخپله نه راجمع کېږي په زور به راجمع شي جبرن به راجمع شي دې ځای کې دا ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون دا مضمون دوباره ذکر شو مخکې هم الله تعالی دې باره کې د دویمې شپېلې ذکر کړی و چې کله شپېلۍ ووهلی شي نو دا خلک به قبرونو نه راپاڅي او بیا به دې خلک وایي چې موږ چا را ژوندي کړو لکه څنګه چې باره ذکر شو ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون نو هلته کې د خلکو د ژوندي کېدلو باس شو په اول سر کې او دې ځای کې در حاضرېدلو باس دی مفسرین وایي دا مضمونونه ځان له مضمونونه دي اولنۍ شپېلې څخه به خلک راپاڅېږي او چې راپاڅېږي نو میدان محشر طرف ته به سفر شروع شي او دې ځای کې چې کوم دی نو د فاذا هم جمیع لدینا محضرون دې ځای کې به ورسېږي نو هلته سفر
بحث شو سفر بیان دی لکه د رسیدلو بیان دی جو برسیږي د محضرون د ټکی نه او د نور آیاتونو نه معلومیږي چې د کافرانو میدان محشر ته راجمع کېدل د اختیاري نه دي، د جبري دي، په زور به راویستلی شي او راجمع به کړی شي. ځکه محضر هغه چاته ویل کېږي چې بلې په زور حاضر کړي، په خپله ناظرېږي، چې په خپله حاضر شي هغې ته حاضر وایي، چې بلې حاضر کړي هغې ته محضر وایي چې په زور یې حاضر کړي. نو دا به پرشتي بیا رازغلی. او نورو روایاتو کې داسې دي چې بیا چې دوی بسې به فرشتو د جهنم د اور چابکونه اغوستي او دوی به رازغلی محشر ته، دغلته به راجمع کوي. معها سائق الفاظ مخکې تېر شوي دي چې د دې سره به یو راشړونکی فرشته ورسره وي. نو بارغی کې دوه قسم الفاظ استعمالیږي، یو ته سائق وایي بل ته قائد وایي. سائق دې ته وایي چې د دې خلکو نه وروسته شي او مخکې ځغلی، او قائد دې ته وایي چې سړی دې مخکې شي ما پسې راځئ او دې مخکې راوالي. نو دا قیادت چې کوم دی، قائد مشر، دا احترامي الفاظ دي چې د دې خلکو به قدر کېږي، احترام به کېږي. سړی چا کور ته ورنږدې شي او میلمه کېږي وکړه کسو سره میلاو شي اول بیا ما پسې راځه، دې مطلب دا دی چې بس ته دروند سړی احترام یې کېږي. نو دغه مخکینی کس قایدي. او دویمه طریقه دا ده چې چوکه پسې والی او ځغلی، نو دا سایق شو، دا د قهر او د عذاب علامه ده او د ذلت علامه ده. نو دوی به حاضر کړی شي د فرشتو په ذریعه باندې فرشتي به راوځغلی، جهنم طرف ته به راوځغلی. چې کله راوځغلولی شي جهنم ته رانږدې شي بیا به ورته وویلی شي فالیوم نن ورځ لا تظلم ظلم به نه کېږي نفس د هېڅ یو کس سره شیئا د هېڅ شي، یعنې داسې نشته چې چا به یو ګناه نه کړي الله بیا رانیسو سزا به ورکوي، دا خبرې نشته. دنیا په شانته کې نظام نه دی. ولا تجزون انا به تاسو ته بدله میلاویږي الا ما کنتم تعملون، بغیر د هغې نه چې تاسو کړي دي. یو د انصاف اعلان به وشي چې تاسو سره به هېڅ زیاتې هم نه کېږي، چې تاسو هم څه کړي دي هم د هغې بدله به ته میلاویږي، بس نه به زیاتې نه به کمي، خپل عمل بدله ته بس. نو که تاسو سره جهنم ته غورځېږئ کړېږئ دم عمل دی، دم په خپله داسې کړي ده. که تاسو جنت ته ځئ نو دا ستاسو خپل عمل دی، زیاتې شی پکې نشته. د کافرانو دغه سختۍ نه بعد بیا الله تعالی مؤمنانو ته خطاب وکړي چې ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون، یقینا خاوندان د جنت په نن ورځو په شغل په مشغولتیا کې فاکهون خوشحاله وي. دا خوشخبري ده، دا بشارت د مؤمنانو لپاره چې جنتی خلک به په دې ورځ باندې ډېر مشغول وي او مشغول بس کې په نعمتونو کې مشغولي، خوشحاله وي، خوشحالۍ کې به مشغولي. دا اصل کې بشارت دی د دې خبرې چې په جنتی خلکو باندې په هېڅ قسم غم نه وي. نو په دې ذهن کې به سوالات راتلل چې یاره جنتیان به مشغولي، څه کې به مشغولي؟ په غمونو کې به مشغولي، خپل خپلوان به جهنم ته روان، یاران دوستان به جهنم ته روان، په هغې کې به مشغولي. نه، فاکهون خوشحاله وي نو ځکه به مشغولي. نو مشغولتیا به دوه قسمه شو، یو غمونو کې مشغولېدل دي، بل په خوشحالو کې مشغولېدل دي. نو جنتیان به خوشحالو کې مشغولي، جهنم او جهنميان احوال به مکمل هېر شي، هېڅ قسم یره او غم به ورسره نه وي، مکمل به خوشحاله وي. هم دوی و ازواجهم او دوی بیبیانې هم، دوی په خپله هم په خوشحالو کې ای او بیبیانې به هم په خوشحالو کې. بیبیانو کې هغه بیبیانې هم شاملې دي چې کم دنیا کې سره په نکاح کې پاتې شوي د مرګ د وخته پورې، او بیا دا سړی هم مسلمان و هغه مسلمان دنیا نه تللی دي، نو قیامت کې به ورسره وي. دا به د جنتي حورو سرداري. او د دې ازواج هم کې د جنتي حورو ذکر هم دی چې هغوی به ورسره به د جنت کې یو ادنا جنتي چې اله جنت داخل شوی دی، معمولي غونته حیثیت یې دی په نورو جنتیانو کې، بیا به ورسره هم او یا حورې ورسره وي. فی ظلال په سایو کې وي، په سورو کې وي، علی الارائک کې په تختونو باندې وي، تختونه یا پالنګونه، متکئون تکیاګانې به وهلي، یعنې ډېر د عزت ژوند دی، ډېر د آرام ژوند دی. لهم د دوی دپاره فیها بر جنت کې فاکهة میوې وي، هر قسم میوې چې څنګه دی غواړي هغه قسم میوې وي. ولهم او د دوی دپاره به ما هغه څه یدعون چې دوی غواړي، چې کوم څه غواړي هغه به ورته میلاویږي.